یو کس تپوس کړی دی چې په مونځ کې تسمیه، ثنا، تعوذ یعنی ثنا سبحانک اللهم اعوذ بالله بسم الله ویل په پټه ویل دي او که په جهر سره، او که چا په جهر سره ووی نو سجده ساوه به کوي او که نه، دا په پټه ویل دي. ثنا هم او تعوذ او تسمیه هم په پټه ویل دي، په جهر سره نه. بعضې خلک هغه ځان ته ډېر هوښیار وي، امام پسې ولاړ وي، دی په زور سبحانک اللهم وبحمدک الحمدلله التحیات لله. هلکه ټولو مونځ خرابې. یو ځل یو صحابي د هغه زوی ولاړو مونځ یې کولو، نو هغه بسم الله الرحمن الرحیم په زور ووی. نو صحابي ورته وایي یا بنیه بدعه، ای بچې دا تا چې په جهر سره بسم الله په مونځ کې ووی دا خلاف سنت ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلي، ابوبکر نه دی ویلي، خلفاو نه دی ویلي. دا یو کس وایي چې ټیپ او سپیکر په ګاډو کې لګول دا زمونږ کار دی، دا څنګه دی؟ نو دا څیزونه که غلط استعمالیږي نو بیا دا کار ټیک نه دی، که غلط نه استعمالیږي ټیک هم استعمالیږي نو بیا جایز دی. بعضې خلک ټیک هم استعمالیږي. یو کس تپوس کوي چې یو کس دی د نکاح مهر مقرر شوی و، د هغه 4 تولې سره زر او 1,000 روپۍ هغه مقرر شوی دی. اوس هغه کس د خپلې ښځې سره په رابطه کې دی او ښځه ورسره هم مني چې ضروري نه ده چې 4 تولې راته وکړي، 2.5 تولې کافي دي. اوس زه به دوباره نکاح کوم او که څه پکار دي، نو دوباره نکاح ته ضرورت نشته. او چې تا ته کور والوي هغې ته پته ده چې زر ډېر ګران شول، نو که تا ته د 4 تولو په ځای باندې هغه په 2.5 راضي کېږي نو دا د هغې اختیار دی، او په خپله خوښه باندې تا ته هغه نور معاف کوي نو ټیک ته، او نکاح دوباره تړلو ته بالکل ضرورت نشته. بل تپوس چا کړی دی چې یو کس مهر هم ښځې ته ورکوي، نقد پیسې هم ورکوي، نورې خرچې هم په کورني ژوند کې. اوس خر ورته وایي چې ما ته به څه راولې، یعنې خلکو ته روټۍ کوم نو دا څاروی به راولې چې زه دعوت کې حلال کړم. دا جایز دی او که نه؟ دا مطالبه د سخر د طرف نه ناجایزه ده. سخر کوم د مېلمنو مېلمستیا کول غواړي په خپل خرچ دې وکړي، د ده نه مطالبه نشي کولی. یو کس تپوس کړی دی چې د دعوت ولیمې قبلول سنت دي، لیکن موجوده وخت کې شادي حالونه په هغې باندې چې نظر واچوي، دا رسم و رواج فخر و مباحات مرکزونه جوړ شوي دي، دغه وخت کې قبلول څنګه چې کله خلاف شرع امور کیږي په شادي حال کې په دسترخوان باندې د ولیمې په روټۍ کې، نو د هغې قبلول په تا باندې واجب نه دي. دا هغه صورت کې دي چې هغه د شرع مطابق چلیږي، چې کله د شرع خیال سره. بل تپوس یې کړی دی چې د جمعې ړومبني اذان سره خشتل خرڅول بند شي که دویم سره؟ ړومبني اذان سره بند شي. یو کس وایي چې د صحابه او د نور اولیاء په مزاراتو باندې د خپل ځان دپاره د الله نه دعا غوښتل څنګه دي؟ د الله جل شانه نه دعا غوښتل په هر ځای کې جایز دي، البته صاحب مزار نه دعا نشي غوښتی، ځکه چې دعا عبادت دی او دا صرف او صرف د الله دی. هغه مزار باندې د الله نه دعا غوښتی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي دفن کو، هغه ذاکر و ډېر ذکر به ډېر کولو، ذوالبجادین رضی الله عنه د هغه نوم راځي، او د صحابو په حالاتو کې اسد الغابه وغیره وغیره کتابونو کې د هغه تذکره راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه د تدفین نه وزګار شو، هغه په سفر کې وفات شو، نو بیا قبر سره ودرېدو مبارک او د الله نه دعا وغوښته. نو دعا یې ځان دپاره یا مړي دپاره غوښتل هغه کولی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا هغه دا کړې وه چې یا الله دې وبخې، او زه د ده نه راضي یم، تم ترې نه راضي شه. یو کس تپوس کړی دی چې د شوال د میاشتې 6 روژې پوره کول دا ضروري دي، که چا 2 یا 3 اونۍ وي او باقي نورې په نورو میاشتو کې نیسي، نو دا څنګه دي؟ د شوال 6 روژې نیول د هغې فضیلت راځي، لیکن تا چې کوم ضروري ټیکه کړی دی ضروري بالکل نه دي. امام ابو حنیفه رحمه الله نه یو قول د دې د ننې مبارک راځي، نو دا ځکه دی
چې هغه ټیم کې خلکو دا ضروری ګڼلې، ټولو خلکو به په ایړه نیوي. نو امام صاحب وایي چې دا ترتیب خطا دی. دا خلک ضروری ګڼي لکه د رمضان د روژو په شان داسې نه ده. باقي د رمضان د شپږو ورځو د روژو تذکره په احادیثو کې راځي. بیا علما وایي چې دا روژې داسې نیوی شي چې یو ځای شپږ واړه ونیسي. د اختر نه وروسته د اختر په ورځ روژه نیول حرام دي، او داسې نیوی شي چې وقفې سره یې ونیسي. خو شرط دا دی چې دا په شوال په میاشت کې پوره کړي، ځکه چې دا ستم من شوال دی. د وړوکي اختر په میاشت کې به دا شپږ واړه نیسي. او که چا 2 او 3 ونیوي، دی وایي چې نور نشم نیوی، نو بالکل په د باندې ضروري نه ده، واجب او فرض نه ده. البته د شپږو روژو چې کومه اثر په حدیث مبارک کې ذکر دی، نو هغه اثر به پوره ده نه نصیب کیږي، لیکن اجر او ثواب د 2 او 3 هم شته. یو کس تپوس کړی دی چې بیمه په شریعت کې څه حکم لري. مفتیان صاحبانو نه مې اورېدلي، ما خپله د بیمې تفصیل نه دی لوستی. انشورنس ورته وایي چې په دې کې 2 څیزونه دي. جواریم د پکې که تا ته پته لګي او که نه لګي، د بینکنګ په ذریعه کېږي، او سود هم دی پکې، او سود هم حرام دی او جواریم حرام دی. د سود حرمت په احادیثو کې هم دی، قرآن پاک کې هم دی. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، الله پاک سود حرام کړی دی. او د جواری حرمت هم په قرآن پاک کې دی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. میسر جواری ته وایي. الله پاک فرمایي چې شراب، جواری، ولانصاب سلی، د هغې نه غیر چاپېر تاوېدل او قربانانې او ذبیحې کول، ولازلام او قسمت پوڼۍ معلومول او په هغې باندې 100% حکم کول، دا ګندګي ده، نجاست ته د شیطان د اعمالو نه دی. نو جواریم حرامه ده. د دې دواړو وجوهاتو نه علما وایي چې بیمه جایز نه ده. یو کس وایي چې د جمعې په ورځ باندې یو کس سحر د جنابت نه غسل وکړو، بیا دوباره د جمعې غسل ته او د جمعې مونځ ته غسل شته او که نه. نو که یو سړي سحر غسل کړی او هغه غسل مات نشو، په هغې کې چې کوم اودس د ده هغه اودس مات نشو، په هغې باندې د جمعې مونځ وکړو، نو دا پوره ثواب درته میلاو شو. غسل جنابت هم وشو، د جمعې د غسل ثواب هم شو. او که د ده هغه اودس مات شو، هغه غسل کې چې کوم کړی، اوس د علماو 2 قوله دي. یو علما وایي چې هماغه غسل اوس هم د جمعې د مونځ دپاره دی، ځکه چې دا غسل د جمعې ورځې دپاره دی او د جمعې په ورځ کې د جمعې د مونځ نه مخکې دا غسل کړی دی. او دویم دا ده چې نه، چې بیا وکړي نو بهتر ده، سنت ته افضل ده، لیکن فرض او واجب نه ده، که نه کې نو خیر ده. یو کس وایي چې زما یو دوست دی او زه د هغه نه پس خبره باندې خفه یم، او هغه ته ما ووایي چې صرف سلام دعا به کوو او څه خبرې اترې به نه کوو. آیا دا صحیح ده او که نه؟ که دې خبرو ابترو نه مراد دا وي چې ستا او ستا د هغې دوست ترمنځ د ګپ شپ فضول لګېدو، وخت به مو فضول ضایع کولو، هغه خبرې وي نو ډېره بهتر ده، دغسې ښه ده چې نه کوئ. او که دې نه مراد خبرې بندول وي ضروري هم چې د دنیا کې د سړي کوم ضرورت پیښېږي، نو دا بندول نه دي پکار. او چې سلام اچوئ نو دا ښه خبره ده. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی بیت الخلا ته دننه شو او هغه دعا هیره شوه او په بیت الخلا کې مرګ رالو او هغه کلمه شهادت نصیب شو، نو د هغه سره به څه معامله کېږي؟ نو بیت الخلا کې مرګ رالو، نو هغه ته په بیت الخلا کې کلمه شهادت ویل نو بکار، لیکن وی څه خبره نه ده، د مرګ وخت باقی د ایمان فیصله هغه د په سابق عمل باندې کیږي. دا عمل که ټیک وي، خپل ایمان محفوظ ساتل دی، نو ان شاء الله الله به بخښي. یو کس وایي چې هغه رشتہ دار د کوم نه چې ستا مال او عزت ته خطرئ او همیشه په دې سوچ کې وي چې تا په شر کې مبتلا کی، د هغه سره سوشل بایکاټ قطع رحمي څنګه ده شرعي اصولو سره؟ که چېرې هغه سره ستا بایکاټ د شریعت د خلاف ورزۍ د وجې نه، مثلا هغه غل دی ته ورته وایې غلا پرېږده، نه یې پرېږدي. هغه ډاکو دی ته ورته وایې ډاکه پرېږده، نه یې پرېږدي.
هغه قاتل له قتلونه کوي ته ورته دا عمل پرېږده نه پرېږدي، او هغه زانی دی ته ورته دا عمل پرېږده نه پرېږدي، هغه نشهیي دی شرابي دی ته ورته دا پرېږده نه پرېږدي، چې څو پورې په دې ګناه کې مبتلا دی تر هغې پورې د ده سره بایکاټ کولی شي د دې ګناه د وجې، ځکه چې دا د الله لپاره ده. او چې کله دا ګناه هغه پرېښوه نو بیا نه. او دویم دا که ستا هسې ګمان وي دا چې دی دا کار کوي او حقیقت هغه داسې دی نه، نو د خپل سوء ظن بدګمانۍ مطابق فیصلې نه دي کول پکار. یو کس وایي چې د یو هلک ذهني توازن ټیک نه دی، مور او پلار د هغه نکاح وکړه، آیا نکاح وشوه او که نه، او که نی شوي نو آیا د هغې دواړو رشته قایمه ده او که نه طلاق لازمي دی. چې د ده نکاح په شرعي توګه باندې شوي وي نو نکاح شوي ده، او نکاح تر څو پورې خاوند د خپله ښځه پرېښي نه یا ښځې ته نه خوله نه اخېستي او هغه پوهېږي په دې باندې، نو تر هغې پورې د هغه په نکاح کې ده، نو دا ښځه د ده په نکاح کې ده. البته دومره وي چې کله کله سړی په خپله ایجاب قبول کولی شي، کله د هغه والي د هغه د طرف نه